مونږ په تمام رمضان کې د الله نه د جنت سوالونه وکړل، د جهنم نه خو پناه وغوښتله، خو چې کوم عملونه دې له پکار دي هغې ته تیار نه یو، هغې ته تیار نه یو. د رمضان المبارک میاشت تېره شوله. د رمضان المبارک میاشت دا د الله میلمنه ده، د الله تبارک وتعالی دا میلمنه په رخصتېدو باندې ده. را روان کال به رمضان راشي، خو ډېر خلک به داسې وي چې موجود به نه وي، د تورو خاورو د لاندې به پراته وي. کم اعمال چې دي هغې د ځان سره به وړي، کو نیک اعمال یې هغه به یې موړي وي، کو بد اعمال یې هغه به یې موړي وي. مونږ په رمضان المبارک په میاشت کې د الله ته جړاګانې وکړي، د الله نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغوښتله. ورونو توبه هم دا ده چې توبه دې ویستله، په هغې باندې قایم اوسه. تا الله ته د خپلو ګناهونو جلا وکړه، تا الله تبارک وتعالی نه د خپلو ګناهونو مغفرت دعاګانې وغوښتلې. راځه نن په دې خپله دعاګانو باندې ټینګ پاتې شه، راشه نن په دې خپلو توبو باندې ټینګ پاتې شه. داسې نه د رمضان المبارک په میاشت کې مې الله ته جړاګانې کولې، الله تبارک وتعالی نه مې د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتله، خو چې څنګه د اختر مونځ مې وکړو بیا په ګناهونو پسې شروع شومه، بیا مې ګناهونه شروع کړو، بیا رانه خپلې توبې هېرې شوې، بیا رانه خپلې جړاګانې هېرې شوې. ورونو ګورې دا توبه نه ده. توبه دا ده چې څنګه دې په رمضان مبارک کې توبه ایستلې وه، اوس هم دغه شانتې پاتې شوې. د رمضان المبارک میاشت تېره شوه، زموږ مسجدونه د خلکو نه ډک وو، د سهار په مانځه کې هم مسجد ډک و، د ماسپښین په مانځه کې هم ډک و، مازدیګر او ماښام او ماسخوتن کې هم مسجدونه ډک وو. داسې نه چې د رمضان المبارک میاشت تېره شوه، د اختر مونځ مې وکړو، اوس په جمع کې 2 او 3 کسان ولاړي. الله تبارک وتعالی دې مونږه یوازې د رمضان مبارک مسلمانان نه جوړي، الله دې مونږ خپل تابعدار بندگان په هر وخت کې جوړ کړي. دا مونږ چې څنګه پتا باندې په رمضان کې فرض وو، په غیر رمضان کې هم پتا فرض دی. دا مونږ یوازې په رمضان کې پتا باندې فرض نه و، دا زمونږ بدبختیا ده چې د رمضان المبارک میاشت ختم شو، د اختر مونځ وکړو، زمونږ نیک اعمال ختم شو، زمونږ الله ته جړاګانې ختم شوې، زمونږ الله ته توبې ختم شوې. بیا ډېر خلک داسې وي چې د ګناه انتظار کوي، ورګه چې وي اختر راشي او روژه ختم شي نو دا ګناه به کومه، الله دې پناه راکړي. د ګناه انتظار مکوه، دا مرګ یوازې په روژه کې نه دی، دا مرګ په غیر رمضان کې هم دی. څنګه چې تا په رمضان کې توبه ایستي، داسې توبه الله ته هر ټیم وباسه. دا مرګ انسان له هر وخت راتلی شي، هر ټیم راتلی شي. الله دې نه کړي چې زه ته په ګناه کې مبتلا یو د دنیا نه لاړ شو، الله دې نه کړي داسې. ورونو د رمضان المبارک میاشت تېره شوله، په دې کې به موږ الله ته جړاګانې ډېرې کړي. الله تبارک وتعالی ته به موږ د خپلو ګناهونو بخښنې ډېرې غوښتي. په دغې توبو باندې او په دغې جړاګانو باندې قایم پاتې شئ. الله دې خوشحاله کړی دی، الله بیا مه خفه کوه، دا الله سره بیا جګړه مه کوه. الله خو په دې انتظار و، ای بنده ته به زما خواله کله راځې، زما طرف ته به ته کله راځې. ته چې الله ته په روژه کې ور روان شي، الله ډېر خوشحاله شو. بنده اوس داسې مه کوه چې روژه تېره شوه الله دوباره خفه کړي. د الله سره دوباره جګړه مه کوه. دا مرګ یوازې په روژه کې نه دی، دا په غیر روژه کې هم دی. داسې نه چې الله نه لاړ شي او الله درنه خفه، الله درنه ناراضه، داسې مه کوئ.